سورہ حامیم سجدہ 41 تے پس تو سورہ مومن نا او یوش پیتم دے پس تو سورہ مومن نا ربط او تعلق مخ کی صورت سردارے چمخ کی صورت کی دعوت توحید و ادعو اللہ، اس پدی صورت کی دپد شبہاتی اربعو دا سلور شبہات پدی دعوی باندې راځي دا غي دفع کوي. دویم ربط دا دی چې مومن کی ترغیب کتاب تا دیزه کې و زجر ذکر کی دا هغه چاره پارا چې کم خلق د کتاب الله نه اعراض کوي. مومن کی د دنیا یراوا دلته دو مثالونه ذکر کړي چې الله پاغي باندې عذاب راوستو. یا مومن کی انکار د دیو چې من غیر الله عبادت نه دی کړي، غیر الله تم چغه نه دوالی. دلته وسوي چې دا خلاصه کې د دې اندامونه په دې باندې سده گواہی کوي، اندامونه په گواہی کوي چې دې شرک کړل. داود صورت رد د شبهات اربعو سلور اعتراضات دي او داغي رد د دې جوابات کوي. کلمات په کې 796 دي او حروف په کې 3350 دي. یو اعتراض هغه دی دا کو او داغي بیا خپل اجزا دي. یو اعتراض دا کو چې رجی ستا په خبره موږ نه پوهیږو چې ته دا څه وایې. داغي جواب انما انا بشر مثلکم، زه خو ستاسو غوندې انسان یم، ستاسو په شان ژبه ویم، نو ولې زما په خبره باندې نه پوهیږئ. دویم اعتراض هغه بیا رستو دی په آیت نمبر 25 کی. آیت نمبر 25 چیرې چې کومنګ د دې عبادت نکو کنه نو دوی په من پسې راځي او کټونه را باندې اړي، شلې را پسې راغستې او کټ را باندې اړي. الله وی دا دې غزوړ ملګری دی وقیزنا لهم قرانا. ٹھیک ده. دریم اعتراض هغه داو چې دی ویل دا قرآن په عربی کې راغلی دی نو دی د ځانه جوړی، که دا قرآن په بله ژبه کې راغلی وی نو موږ به منلی و. جواب وی بیا به تاسو سوال کو. دا په آیت نمبر 44 کې دی چې دی که تاسو مثال طور دا قرآن کریم په عجمی کې راغلی وی د عربی نه علاوه نو بیا به تاسو اعتراض کو چې سړی عربي دی کتاب جمی دی، ځکه موږ نه منو. ټیک ده. څلورم اعتراض دی دا کو چې دا کتاب لګ لګ راځي په 30 کال کې قرآن راغلی دنیا ته، نو وی دا لګ لګ راځي نو موږ نه منو. که چېرته دا په یو ځل راغلی نو موږ به منلی و. حضرت موسی علیہ السلام ته الله وی ما په یو ځل ورکړی نو چا منلی؟ خیال لري موسی علیہ السلام ته الله وی ما ورک نو چا ومنو؟ ناسې تا وای چې ما به منلو. حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم. حامیم معنی وختي ما وکړلې او دیو جن علما ذکر کوي چې د دې صورت ګڼ نمونه دي. سورۃ الاقوات متوي د رزق د برکت د پاره دی. سورہ فصلت متوي ځکه فصلت پکې راغلې، او سورۃ المصابیح متوي سجدۃ المؤمن متوي. تنزیل من الرحمن الرحیم راتل الذی دا غزاد طرف ندی چې عام رو باندې او خاص رو باندې. کتاب من هذا کتابن دا عظیم شان کتاب دی فصلت آیاته په تفصیل سره بیان شوی د آیاتونه د دې. قرآن آسان دی په لوستلو کې، عربیه واضح زبان کې دی. د څه لپاره راغلی دی؟ لقوم یعلمون
د چا د پاره راغلی دی؟ دا قوم د پاره چې دی په پوهیږي. نو بشیران زیر ورکوونکی د ویرونکی دی په هر د اکثرهم اعراض تی زیات کوي. د الله خبرې ډېرې قیمتي ښه په اعرض اکثرهم. الله وی اکثر ته اعراض کوي، چرته لږ لږې مني. خیال دی جماعت خالی مانی ایسو کم نشتا پا آراز اکثرو اعراض کی زیاد دینا. نو پا هم لا یسمعونا یو مانا دادا پا هم لا یسمعون جلالین وی پا هم لا یقبلون اغی نقبلی پا هم لا یسمعون اغی نقبلی. سما پا مانا دا قبولیت سمت لبا خلق وی دے زما خبر ناوری سمت لبی وی نیمی یا فهم لا يسمعون دیناوری دا اللہ کلام. وقالو اعتراض کی اعتراض دا دوی دارے. وقالو البدی قلوبنا فی اکنتنا زلونا زمنگا پا پردو کی دی مما دغا مسلینا تدونا علی چی تمنگو ترابلی. یر جی منستا پا خبر باندی نپوئیگو چی تا دا سو آئی کنا نو ولی زرطا انگلش ویما یا زرطا انگریزی ویما خواگی چه کم دینو اغیم عربیانو. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ عربی کے صدے اغا بیان کو خیال دے. اس منگ پختانیو نو منگ پختانو تا پا پختو کی دا اللہ کلام صدے اغا بیانو. دا زمانگا یو لوی جرم دے لوی جرم چه اللہ کم کتاب پا عربی کی را لے گل لے نو منگے دی پختانو تا پا پختو کی وایو. نو دا زمان غټ جرم دی. نو په دې باندې من خلک نه پریدي او کله یو پراپګاندا دا او کله بل پراپګاندا دا او اکثر د درسونو په وخت کې دا پراپګاندا را پیدا شي. په غون کال کې نه یو ای ته پته ده چې په غون کال کې دی پسې څو ویل نو دی را پسې کورونو ته راځي به پریدي نه د دینه بیا سو خلاصيږي. او دا وخت دسه دی چې دوی په درسونو باندې اړم دی لګیا دي او دی درس یو حال کې نه پریدي. نو په دې بنیاد باندې راشه په دې وخت کې ورسره سوکا خبرې پسې وکا نو یو خورا پسې راتلې نشي او ځکه درس نه پریدي. او بل دادا کرا پسې راشه کو درس پته قضا شي کنه او مقصد خدا غیدار چې د قران نه خلق سکی هغه بند ویلې. نو یو دادا یو جزء داو چې رجی زمون فصله باندې پردې دي د هغه نه چې تو تمنګ را بلی. دویم جزء داد ال توحید مدارک کوئی توحید تمرابله نو زمون فضله پردا دا. دویم چې تمنګ رابله الیه منا ایمان علی الله تعالی روح المانی وای تمنګ توای چې په الله باندې سده ایمان راوړی. نو زمون فضله باندې د دې نسری پردې دي الزد والجهل والعناد زد جهل دے عناد دے دا پردې وی. دویم جزء داد وفي اذاننا وقر او زون په وګونو کې درنواله ده. څه مطلب به مملوءه من المسائل القديمه لا يسع فيها الجديده. وې زمونږه وګونه چي دي نو دا ډک دي د پخوانو مسلو نه او دا نوې مسلې پکې اوس نزيږي. الکه میموري مصدا د کښوي دا اوس پکې نور زینشته دي پوښوي. وې زمونږه خپل ډېر لانجې دي بس هغه لانجې کافي دي او دارنګه چې کم دینو ها دې ته ضرورت نشته ده. حضرایم جزء ده ومن بیننا و بینک حجاب زمون او ستا ترمنځ پردې دي. زمونږ او ستا ترمنځ پردې اشاره ده دیتا امام قرطبی وایي چې کنایتون عن الخلاف فی الدین زمونږ او ستا په دین کې ډېر لوی اختلاف دی. ما ته یو ځل ویل ویرجی زمون او استاسو ډېر لوی اختلاف دی. څه شه دی یو مړ زمون او استاسو ویلو اختلاف دی. نو ماته به شک مې دا خبر ډېر خپل لکه هغه مې حیران شې چې دا یې ویل هغه دا خبر وګدا کړله
ها وې زمونږ او ستا ډېر لوی اختلاف دی که نه دا خبرې داسې اوږدې کړه رایې کړه نو ما ورته بېشک ما ډاري کوم مې بېشک دې کې خو شک نشته چې زمونږ او ستا اختلاف نشته ځکه زما او ستا اختلاف دی چې ستا عقیده په مړو جوړه ده په بابا جوړه ده او ته د بابا نه غواړي او زه د الله نه غواړم نو خود زما او ستا اختلاف دی که نه ته بدعتي مشرکي او زه چې کوم دی نو الحمدلله موحد یم او متبع د سنت یم نو خود اختلاف ده الله الله ومن بیننا و بینک حجاب زمونږ او ستا په منځ کې څه دی پردې دي او د دې وجنا نشابوري لیکلي دي وې دا مینې پکې راوړو دا مینې کلمه د مینې راوړه ومن بیننا و بینک حجاب وی تدل على ان المسافه التي بيننا كلها حجاب لا فراغ فيها د دې مين مطلب وای دا دی چې دی ویل دا دلالت کوي چې زمونږ او ستا په منځ کې کوم مسافت او لريواله دی نو هغه ټول څه دی پرده ده او پای کې چې کوم دی نو فراغت نشته دی لا فراغ فيه هوا من بیننا و بینک حجاب سلورم جزء دا دی فعمل اننا عاملون کار کوانو موږ هم کار کوو څه مطلب په لو وظیفو تم پرې دا وړه ذکر نه دی وستي صحیح راکړه هاي د ذکر نه دی او وستلو ایر چې موږ خپل وظیفو ته پرې دا زړې وظیفه وکاو کنه چرته باډو کو ختمونه کو خیال دې کنه او داسې نور دغه کارونه وکاو فعمل اننا عاملون کار کوا منگا خپل کار نستا خپل کار دی بس خپل کار کوا او منگ بخپل کار کوا آئی تکڑا شت خپل کار کوا بدعات کوا رسمون رواجون کوا قل جواب دیستا دا جواب دا اعتراض قل وی پیغمبرا انما انا بشرون یقینا زی انسانی ما مثلکم ستاسو غندی استاس چند سڑے ستاسو غندی خبری کوما نو زما استاس فرق دی ٹھیک دا زما او ستا فرق څه دی نو زه خو ستاسو غوندې سړی یم البته فرق څه دی یو فرق دی هغه دا دی چې یوها الیا وایي کولی شي ما ته او تاسو ته نه یوها الیا وایي کولی شي ما ته د کمې مسلې د کمې خبرې انما الهکم اله واحد چې یقینا مددگار ستاسو یو مددگار دی فاستقیموا الیه مضبوط ودرېږي الیه په دغه توحید باندې واستغفروا بخنه غواړي د الله نه هلاکت ده د پاره د مشرکانو هغه سان لا یوتون زکات چې نو ورکوي زکات او دی په آخرت باندې کو ورکوي بشارت ان الذين كانوا کسان چې مان راوړل عمل کوي نیک د دې لپاره د اجر به حساب قولوا پیغمبر انکم لتکفرون تاسو کو پر کوي بالذي باغزاد چې پیدا کړل ازمکا پی یومینی په دوه ورځو کې اتوار ګل پرز باندې دا پیدا کړل وتجعلون له اندادا او تاسو ګرځوي د الله لپاره شریکان دا د رب د مخلوقاتو وجعل فيها بل دلیل او پیدا کړل پدې کې رواسی غرونا پیهای ذکر کا چې دې کې دنه غرونه دي من فوق او د پاسه ښکار کړی دي وبارک فيها برکت چولې پدې کې وقدر فيها قواتها انداز کړی دي پدې کې رزقونه پیار باندې ایام په پورا کولو د سلور ورځو کې سواء للسائلین برابر ده د پاره د سوال کوونکو سواسائلین للمحتاجین دریم دلیل بے قصو کا اسمان تھا وہی دخان نو دا په شکل د لوګي کې وو یعنی کاتون کې بچو تکتل نو تاوې سره دا لوګيره وقال لها نو ویل دیتا ولل ارض اسمکتا ایتیا راتلو کوي دواړه لما خلق لهما چې سره پیدا شوی دي توان په خوخی باندې او کرهن یا بنا خوخی قالتان ویل دوانو اتینا توعین من اتینا من راتل کړي تابعدار فقداهن نو پوره کړو واسمانونه په یومین دو ورځ کې جاری ک په اړې واسمان کې امره مناسب حکم وزینا السماء الدنيا هیڅ کړه موږ نږدې اسمان په دیو باندې وایو زنو د پاره د ساتلو دا د اندازا د غزا چې زور اور دی او پوی دی امام قرطبی ذکر کوي چې ګوره دوره کې الله رب العالمین اسمان او زمکه الله
پیدا کړه. لکه مثال تر عبد الله بن سلام وای زمکه الله په 2 ورځو کې پای کې به دا رزقونه 2 ورځو کې اسمانونه 2 ورځو کې وې دا زمکه د ګل د اتوار پرس پیدا کړه او د ګل پرس پای کې رزقونه پرس د منګل او بود باندې او به چې کم دینو اسمانونه پرس د جمعې او دارنګي د زیارت باندې پیدا کړو او په اخیرنۍ سات د جمعې کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ او د جمعې هغه ورځ چې دا نو پاره کې به قیامت هم څه دی هغه قایمیږي پایناردو کشری دې راز کې پقولو پیغمبران زرتکم زیروم تاسو سوایقتن د عذاب نو د چغینا وشان د چغی د عادیان او سمودیانو. نبی علیہ السلام ته مشوره وکړه وې دل ورزو په د باندې څه سوالونه کوي نو که دا یې جواب را کې ټیک ده کني جو بس پیل بشي کنه رال هکاسه مقرر ک اده ویلا شو پر رسول الله باندې اعتراضونه راغې یو اعتراض داو ک وای ته بهتري کستا مشران هغه بهترو. نبی رسول الله چپو بل اعتراض وکړو ته غوروي کستا نیکه غوړه دی نو نبی علیہ السلام بیا هم چپو. دریم اعتراض داو ک ویل ته بهتري او کستا فلار بهترو. نبی علیہ السلام چپو دیو جوړې ز سړی مسکه چپ کړ. نبی علیہ السلام ویل دا آیاتونه ویل فیناردو فقل انذرتکم سوایقه مثل سوایقه عاد و ثمود کده راس کيو نو زتا سو يروما د عذاب پشان د عذاب د عادیانو سمودیانو چاغي ته پیغمبران راغلو او هغه ته مسله بیان کړی و او هغه و نه منل نو الله په عذاب راوستلو نغي خو عربو نه پویدل نو د نبی علیہ السلام په خله باندې لاس کې خودل ول دا خبره ته یاد و بس نبی علیہ السلام الا او بس مال دا یو خبر راتلا سړی پریشان شو آلته او تاونور په انتظار دي چې اوس براشي سړی به باس ګټلې یا لاړې کور کې پریشان افریو دای سره سوچ چې الله دې خیر کی جوړې د محمد روټۍ د لخوان ورک صلی الله علیه وسلم وای جوړې د محمد رسول الله روټۍ ولسه د اخوان ورکړه دې هغه امرانه جوړې واړو هرال تپوسه وک هغه دلته نو کور تور پسې لاړ اپروتو پریشان سړو ویل ولې لکه ویل اگر اته د جواب کړي د چې ډیر خطرناک جواب ویل ما او تاسو هغه خبره وکړي خو اگر اته بل څه ونه ویل خدای ویل چې پایناردو په قولان زرتو سایقه مثل سایقه عاد و ثمود د عادیانو سمودیانو د عذاب نه بیروغه بس کنه نو به در باندې راشي هانو غریبانان پیل شو اجادهم الرسول کلا چرال دیتا پیغمبران من بین ادم د مخکنا ومن خلفی مودرستنا الله تعبدوا الا الله چې بندگی مکه مگر د یو الله قال دی لو شاء ربنا کچره خو غشوا د رب زمګه انزل ملائکه خامخار علی کله به ملائکه پاینا یقینا منګه بما ارسلتم به پاغا چې تاسو را لګل شي پاغي باندې کافرون کو پرکون کیو پامادون هر چې عادیانو پس تکبرو پلار دي تکبر وکا پسمکا کې پناه کا باندې وقالو او ول ایمان اشد منا قوه سوګ دې زیاد زمون په طاقت کې مون په طاقت وریو 14-15 حمیم سجده جواب اولم يرو اينو ګور دی الله غزا دې چې دی پیدا کړی دی هغه سخت دی د دینه په طاقت کې ول الله د دینه په طاقت کې سیوانه رسو چې دی وي مونږه طاقت وریو کنه وکانو بیااتنا جدون او ری دایتونو زمونږ نه انکار کو پارسل علی مریان سرسرنا راولې کوم په دی باندې باد تیز بیا یام نه ایسادین پاغ اورزو کې نه ایسادین چې سپیرې وي خو پدای وي ورځ سپیری نه یو خو په دی عذاب جو پدای سپیرې شوینو یادا د نحسات من متتابعات ابن کثیر وی یعنی یو بل پسې عذاب سک راوست یادا د مدارک وی سپیرې وی خو مشکومات علیهم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 7 کې بمراشی چې شدائد سخت وی لا خیر فیها مدارک وی خیر پکې نو دا اورز وی د یو شورونه شروش
او د بل شروع د مازیګره پوری په دی باندې عذاب روانو لینو دی قوم دیر پارا چې وسکو په دی باندې عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرت اخزا او خامخ عذاب د اخرت ډیر شرمون کې دی وهم لا ينصرون او دې سره به مدد نکړي شي واما سمود ورچ سمودیانو په هدایناهم نو موږ دې ته اسباب د هدایت خودلیو یادا دا فبیناهم بیانونه ورته کړو خو پاستا غلاما دی غوړه کړونواله په هدایت باندې نو ونیول دی لرا چغې د عذاب سپکون کی بما کان یک سیبون دی وجنه چې دی کول ونجینا الذین بشارت خلاص اور کمنګا کسان لا چې مؤمنان وکانه یتقون او دې چې پرهیزګاری کولا و یوم یشر اعداء الله فغور چې راجم وکړي شي دشمنان د الله ال النار ورتا په هم یوزاو ندی بسب بستشي حتا تر دې پوری زما جاوها کله چې راشي دیتا شهید علیم سمهم گواہی بو کې بدای باندې غوګونه د دې سترګې د دې او پوښت کې د یاسین 65 کې دیر شوی او سورې نور 24 کې اومه تیر شوی چې دای په پیسې د گواہی کوي او پوښت کې د دې بماکان یعملون د دې وجنا چې دی کوله وقالو لجلودهم او وای دی خپل پوښت کو تعالی مشهدتم علینا تاسو ولې گواہی وکړه زمونږه خلاف قالوا غیبوی انت وقن الله الذي گویا نه کړم الله غزاد انت کل شیء چې گویا نه کړی دی هر یو شی الله پیدا کړی تاسو اول کړی دی الله تبارک ورګرځي وما کنتم انه تاسو تستترون چې پټ شي پټیدون کی آیا شد علیکم چې گواہی به کې تاسو وګون تاسو او نسترګې تاسو او نو پوښتګې تاسو لیکن تاسو ګمان کو ان الله لا علم چې یقینا الله نه پويږي کثیر مما تعملون پډېرا غا چې تاسو کول وذالکم ظنکم الذی ظننتم او دا ګمان تاسو هغه ظننتم به ربکم چې ګمانم کو پر رب باندې یاد دا چې ځواني دوه ځله راوړل دي ها قطاده رحمه الله وی چې ځوان په دوه قسم دي یو ځواني ظاهری دي چې ګورا سړی چې کم دینو هغه بد کار کوي او وی الله غفور رحیم دی هي الله باندې څه دی دا ګمان کوي ظاهری هغه چې کم دینو څه دی هغه دا الله غفور رحیم دی یو ځواني منجی دی ځواني منجی مطلب هغه ګمان دی چې هغه سړی خلاصي لکه مثال تور باندې سړی عمل نیک کوي خود جنت تما ساتي ګمان ده دې چې مال الله جنت راکړي لیکن تاسو ګمان کو الله نه پويږي پډې راغی چې تاسو کول دا ګمان تاسو غره چې تاسو ګمان کو پرابو هلاک کړی تاسو او ګرځي دې تاوانیانو نه پایس ګرو بچری دې صبر کې نو ور زائد اوسې دوه دای دې او کو صبر نه کینو بس نه دی کوي وای استاتبو او کچری دې توبه وباسي پما من المتبین نو ندی دې توبه قبول کړه شونا وقیزنا لهم قرانا دویم اعتراض اولنه اعتراض سو ستا په خبره نه پويګو او داغي سلور اجزاو اوس دویم اعتراض دی چې رجی کومنګ د دې نه منو د دې عبادت او بندگی نه کو نو پمنګ پسې د شپې راځي او شل راغستې شین شل ور سره او شنی جامې مچولی او دارنګ شنی مریم غاړی ته چولی او شل راغستې او کټ را باندې واړی او منی کني منی که زما منی ټیک ده او کني منی ګوره دا شل نه دی په دې داسې نیغه وامه جواب داده چې داستا زوړ ملګری نک بابا رته دا وې بابا ځواني دی لیدلې و نو دی به ولې نو ځواني کې بچر ته د څه کار کېده کنه ولې باندې کېده بچیا پوښي نو ته ودا دې قملګری دی باباګان چا پسې د قبر نه ناراضي دا شیطان دی او اوسم دې دوکه کوي مخکې به هم دوکه کولی او اوسم دې دوکه کوي زخرف آیت نمبر 36 کې هم راځي ښا وقیزنا لهم قرانا مقرر کړی دې موږ د دې لپاره ملګری شیطانان فزینوا لهم خسته کوي دیتا ما بین ایدیم هغه چې د دې نه مخکې چې دنیا ده دنیا یو ته خسته کړل مطلب دا دی چې دنیا خسته کول ځکه دا ته مخې دا او ما خلفم ورستو چې کوم را روان دی اخرت یا دا مطلب دی یا بین ایدیهم نه مراد اخرت دی چې هغه مخ کې تر روان دی
چې هدا وته وی شیطان چې لا جنت ولا نار، جنت پکې نشته مړه ور چرته دا خاصه کسی قطاری دي خلک یې کوي، ولا باس ولا حساب را پورته کېدل هم نشته دی، حساب کتاب هم نشته دی، او خلفهم نه مراد د دنیا کارونه دي، هغه ته لذات جمع کول د مالونو او دارنګ چې کم دینو پرې خودل د انفاق په خیر کې دا ټولې وتسدي استکړي. وحق عليهم القول ثابت شوا په دې باندې وینا د عذاب پیو ماوین پاغه ډالو کې قد خلت یقینا تیسوی د مخکره دینا د پیریانو انسانانو نه یقینا دی وتاوانیان. وقال الذين كفروا ویل وکافرانو لا تسمعوا لهذا القران وغ مګدې د قران ته، وغ مګدې د قران ته، دا کار د شو د کافرانو. حافظ ابن کثیر ذکر کوي وهذا الحال موجود في هذا الزمان، دا غد خپل زمانه خبر او سنین غریب نه دی خبر چې اوس کمال له وی وهذا الحال موجود في الزمان في هذا الزمان، دا زمانہ دا حال په دې زمانہ کې موجود دی چې خلق د قران نه خلق منکې وی غوږ وته مګ دی، زکه چې غوږی کې خو دونو کار برابرۍ کی ګوره کار سکی برابرۍ. هاي ګورا او زه خو دا اکثر د افتوار درسونه کې وایم دا نوجوانان مونږ ته 15 منټه کې نه وای دا زمون دي او حقیقت دی. پرون دې ځکه یو نوجوان ناسو کستا سو خیالو تبلیغیه هزاراتو کې راغله دغه یو ولک ناس لا پوش سر رومیا ناغه ان تر دې پوری هغه بدرې زله پاسې د مخلاص وکړه د دې د پاره چې دا خوب را نڅ شي اوته هما ته وی چې زله کا پر خوده باندې قران پر خوده باندې چې زلار شمو د شم نزه ما بیاي ما ته وی چې دا درس ته په کوم طریقه ترتیب باندې کې نو ما ورته بیا خپل دغه پیج خو چې په دې پیج باندې لایو چلیږي کنه چل دې هغه ځان سره دغه کو مې اوس په درې ورځې پاتې دي نو بیا مې زمونږ د ماخام درسي نو خیر دغه بیا ګورم ٹھیک ده ماخام په سمې زمونږ درسي دغه 10-15 منټ درسي او دارنګ چې کم دینو دا ماته ختم به کم ورځ باندې کې نو ان شاء الله کې دی شي د شپږشتمې د ماسپخیم نه روستو شي ماسپخیم منځ پسې د شپږشتمه روزه باندې 25 باندې به زمونږ درسي او په 26 باندې بیا زمونږ بل ځای کې پروګرام دی سار کې باغه پروګرام کو ماسپخیم کې به ان شاء الله د خپل ختم کو نو سار کې به د درس چټي په شپږشتمه روزه باندې نو که خیر او الله ورسولو نو بهر حال مساله دا ده چې ما هغه غریب ماته وی چیرې عجیب وای زه امی سره ما خو د سره وې سن دی وی وې دا تا چې په کومه طریقه باندې درس کو وې زه دې ټکی په ټکی باندې پوهه کړم نو ما چې کچا سویل یو هغه ته کینې نه دا خو با ډیره پیدا وکي نو ما تاسو یو زین کې خبر رااله مې زه خدا وېما چیرې دا نوجوانان ټول زمونږ دي حکم ته چا لګ را پرې خو یو 15 منټ هم زمونږ درس واورید نه ان شاء الله دا نوجوانان ټول زمونږ دي ټول زمونږ دا فطرتن عقیده د دې صفای دي دا بعضی قصې قطارې دی اسې نه مې خیال دې تم پته ده په دې میډیا باندې دا ګاډرې ماډرې مولیان ډېر خېږي کنه نو دې ته باقاعده پته ده چې دا دې ګاډر وخېجاو دی بالکل سره اوس پکې د معلومات کوي غره د بالا زمون دي ها زمونږ استاد محترم الله دې خصاتي هغه فرمایل هوی دا مولیان او دا ټول مولیان دي دا وام او صرف سبقونه ته قضا شي سبقونه ته قضا شي دي وای نور ټول مولیان دي د بالا زمون الله الله لا تسمعوا لهذا القران واق مګدې دې قران ته دا لہذا ویلی وي چې دې بیانې نو د تاغه مګدې دا مطلب دی د سینې دی ویل چې لا تسمعوا القران قران مو ولې د تراو قران خلک اوري
وی تلاوت کوي کنه یاره دسې چې تلاوت ولګي نو خلک ورته ډېر په شوق باندې څه دی غوږ دي وی لکه د قرآن تلاوت دی کنه د الله بندګان پوه شوې کنه والغو به نو کو ته وایه یاره جي دا خو چې کومه دی نو څه دی په لوډ سپیکر بیانوي نو زمونږ یې غوږونو ته یې رارسوي او اوس پکې له داسې څیزونه راووتل نو د دې نه به چېرته پټېږي پوه شوې وایي والغو پي تاسو شور کوئ چې دا قرآن بیانوي نو تاسو څه کوئ شور کوئ والغو فیه ولې لعلکم تغلبون د دې دپاره چې تاسو غالب شئ یا دویم مطلب دا دی علما ذکر کوي چې والغو فیه من عیبوه عیبونه بیان کوي نقصان چې دا خلک وګوري خیرات نه مني او زکات نه مني او پلانې نه مني او دا نه مني او دا نه مني او ذکر نه مني او حیات نه مني او عذاب قبر نه مني او پلانې نه مني او دا نه مني دا خلکو ته دا عیبونه ووایي نو دا به چې کم دی نو خلک به د قرآن نه څه شي راوړي عیبو عیبونه بیان کوي دا خو عام علماو دا معنا کړله څوک وایي چې نه نه حدث کارو کوي چې غارزوه بالخرافات وبذكر الاقوال الشركيه د مقابله وکي په خرافاتو سره چې د قرآن بیانوي نو تاسو چرته نورې ګاډرې ماډرې خېجوئ نو خلک به ګاډرې په شوق اوري او قرآن به نه نو د دې څه وکئ ادا علامه ابن قیم رحمه الله دغه نقشه ذکر کړی دا ویل واذا اجتمعتم في المجالس فالغوا واذا اجتمعتم في المجالس فالغوا والغوا اذا ما احتج بالقران کلا چې راجم سي په مجلسونو کې نو شور کوي او کلا چې د قرآن نه دلیل پیش کوي نو تاسو شور کوي لعلکم تغلبون دیر پارا چې تاسو غالب شئ فلنذيقن الذين تخويب مخابوسکم منگا کسان لا چې کافران دي عذاب څخه او بدله ور کو دی تاسو الذي بدا سزا دی اغا کانو یعملون چې دی کولا ذالک دا جزاء وعده الا النار بدلا د دشمنانو د الله د شعور دی د دې لپاره په دې کې کوړ د همیشوالي دی دا بدلا د دې وجنا چې دی پاتون زمونږ انکار کو وقال الذين كفروا دق خلق چې د قران نه خلق منع کړل قیامت کې چې دی راجم شي کنه نو دا سو کې چې منع کړی دی دای به یا الله مونږ ته اوس لګرامه کې تکا چې مونږه دل کو غوبل پیوکو ها وقال الذين وای با کسان چې کافران دي ربنا ورا زمنګا ارین الله دایني او خای مونږ ته غ دوړلې او الله لا چې مونږه به لارې کړو د پیرانو انسانانو نه نجعلهم تحت اقدامنا چوکر زو دی لرا لاندې د خپونه 26 سره ولګو مخکې آیات سره کنه قران نه من کړو اوس راته وخایا ليكونا من الاسفلين د دې لپاره چې شي د لاندونه ان الذين قالوا ربنا الله تا ته وسويخه تا ته خبره کوي ګور ټول خبره غلطه ځه چې ګور قران وای ما اوري شور کوي وې دا برا پاسې د قیامت پر از دا سوګي چې د قران نه منع کړل دی به یا الله دا خلک کپیره دې کې انسان دی زید قران نه منع کړو ما دا را تلګرام کې تکا چې زپې وګرځما ٹھیک ده نو ما ته تاسو وای چې خلک به اعتراضونه کوي نو ته بس کوي کار به پرې دی نه 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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کنه کسان چې وای رب زمونږ الله دی او بیا په دې باندې مضبوط ولاړ دي ثم داموا على التوحید ولم يشركوا بالله شيئا ابو بکر رضی الله عنه معنا کوي چې استقامت نه مراد څه دی چې داموا على التوحید دای چې کوم دینو ودرېږي په توحید باندې داموا على التوحید ولم يشركوا بالله شيئا او د الله سره یې صدار هغه چې کوم دینو جوړ هغه نه کی حضرت عمر رضی الله عنه معنا کوي د استقامت چې استقامت څه ته وایي هغه وایو ثم استقاموا على طريقه الطاعه على طريقه الطاعه ولم يروعوا كروعان الثعالب وی بیا په طریقې د طاعت باندې مضبوط ودرېږي تابعداري باندې د گیدړ په شان چل نه کوي گیدړ ولم يروعوا كروعان الثعالب
چل نه کوي په شان د چل د ګیدړ چل کوي سپي په مخ اغسته نو منډه 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 امر پسې تیز خلاصي کنه نو دې لند ګیر ورکی نو دې دلته پاتې شنو سپي الته ورسی صحیح ده سپي الته ورسی نو دې ځکه نو دې به په مخ شي نو چې به راټینګولو ته نږدې شي نو به ګیر لند ډایرکټ ګیر راته وکي پوښي نو دغه د خیال چې بس راټینګ کړه مې او بس سیده پسې تیز پسې خلاص کنه نو دته مخ کې لاړ شي او هغه چې کم دینو شاته پاتې شي ولم يرو کروان السالم ها عمر دا حضرت عثمان رضی الله عنه معنا کې د استقامت چې ثم استقاموا ثم اخلصوا العمل لله بیا خالص کی عمل د الله لپاره دې تسوي استقامت وای علی رضی الله عنه وای ثم ادوا الفرائض بیا ادا کی فرائض امام قرطبی دا خبری ذکر کړی دي الله والله دا سنورو علماء دا خبره ذکر کړی دا چې ګورا استقامت په مسله باندې هغه پکا د پیغمبر आवाज سو میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے میرے پاؤں تلے روئی زمین کا سیم زر رکھ دے کہ زما لاسو ته وي نور اوس پوګمې راوړي او کې دوی زما د خپو دلان دي سره زر کې دوای نو مجھ پہ فرض ادا کرنا اس سے ہٹ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہے جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا ها په ما باندې دا فرض ادا کولی د دین ز اوړېګم نه او دا بوتان دروجن دي دې ترشتیا نه وېما ربنا الله لا تخشى من كيد العدو ومكرهم علامہ ابن قیم ذکر کړو لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأمانه یو اینا نو اولیاءکم په حیات دنیا کنه ملائکه به ملګری کنه چې مضبوط ودرېدل په دین باندې ناغه ویلا تخشى من كيد العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأمانه د دشمن د چل مې یریګا ځکه الله د خپل بندا په امن باندې مدد کوي په جنود اتباع الرسول ملائکه و جنودهم پاساکر شیطانه د تابعدارو د پیغمبر لخر هغه ملائکی او د تابعدارو د دای شیطان دی لالی او جنگ کې پشانشي رالا بجوړ کې د همزولو پیغورونه صحیح ده کنه او دارنګ چې کم دینو پربنا الله کې زړه سندان کړه پکې پیخيږي د پیندزو گزارونه صحیح ده کنه او کنه دا خو آسان کار نه دی شي سه بګران کار دی ثم استقام بیا مضبوط درېږي په دې مسله باندې نو دا تنزل علیهم الملائکه راضی باندې ته ملائکی سبا ته الله تخافو یریږي مد چانا ولا تازنو مغه کې گئی مغم جن کې گئی وابشروا بالجنه التي خوشاله شي په جنت کوم توعدون چې تاسو سره وعده کولې شو نو اولیاءکم موږ تاسو ملګری یو په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې ولکم بیا ما تشتهی انفسکم او تاسو لپاره هغه دې چې غواړي نفسونه تاسو په دې کې او تاسو لپاره په دې کې ما تدون اج تاسو غواړي نزولن دا مل مستیاده من غفور الرحیم دا غزاد طرف نه چې بخون کې او مهربان دی و من احسن قولا ممن دعا الى الله طریقه د دعوت حاجی دا خبره کوا دا خواږه خبره خلکو ته کوا و من احسن قولا سوګ دې خستا په وینا کې دا غچانا دعا الى الله چرا بلل کې دین د الله ته کتاب د الله ته عمل کینه کوای دې اننی من المسلمین چې یقینا زه د مسلمانانو نه نو د اسلام مجبور کړه مده خبره ته دا مطلب دی او د دې وجنا آیات عام دی امام مجاهد وای
او حسن بصری وای چې الآیت عام فی کل داع سواء کان مؤذنا او مدرسا او مقررا او مجاهدا. الآیت عام فی کل داع، آیات عام دے بار دعوت ورکون کی، سواء کان مؤذنا برابر خبره ده که مؤذن دی نو دا اومسه دی داعی دی، ځکه حی علی الصلاة او حی علی الفلاح وی کنه، او که مدرس درس کوي نو دی همسه دی داعی دی، او مقررا تقریر کوي نو دی همسه دی داعی دی چې خلک د الله دین ته رابلي، او مجاهد که مجاهد دی نو هم دا داعی دی په دعوت کې څه دی هغه شامل دی. حد دی وجنا علامه شامی تعریف د جهاد کوي چې جهاد څه ته وایي، هغه وایي المجاهد ما يدعو الناس باللسان ثم بالسنان. مجاهد هغه سړی دی چې خلک لاول په ژبه رابلي او بیا وروسته په توره، په ژبه کار ونه شي بیا به توره راوالي. ولا تستوي الحسنه، نه دا برابر دغه خوږه خبره د توحید، ولا سیئه، او نه ترخه خبره د شرک. صحیح ده؟ نو ګوره دې کې به دوانه خبرې دي، یو دا ده چې دا ډېره خوږه ده، ډېره خوږه ده، د شرک خبره ترخه ده، دوانه برابر نه دي. خدا خوږه چاته ده؟ موحد ته ده چې د بیماری نه صفا دی نو هغه ته خوږه ده. یا دویم مطلب تا ته وایي، مخکې ویل چې مضبوط شه، اوس وایي ګورې نه ده برابر خوږه خبره، کله کله خوږ سیز دی خوږه شهد دی خو ورکوي بیمار لا، نو بیمار باندې تریخ لګي بد لګي، نو اوس هغه به خامخا لتې وایي، څه به کوي؟ لتې به وایي، نو چې لتې وایي د هغه پکې پیدا ده خو هغه څه وایي؟ لتې وایي. ولې لتې وایي؟ او دې لته کې به بیا کله کله تا باندې دوی راوبولي د باندې لکه حماس چې که نه پوه شوې. اوس د هغه په دې دوی کې پیدا ده چې دا د خاورو نه څه شي ووړي، پوه شوې که نه؟ دغه چل پوه شوې. اوس پیدا ده پکې خو هغه دوایي نه خوري به یي، نو کله کله بیا په سپېمو راوځي، کله بیا په تام درولي ورسره، پوه شوې. ولا تستوي الحسنه والسیئه ولا السیئه، او نه ده برابر بده خبره. یا دا ده حسنه نه مراد هغه چې کم دی نو سنت ته او دعوت دی قرآن ته، دا ښایسته خبره ده. او سیئه نه مراد شرک او بدعت دی، بدعت بده خبره ده. ادفع باللتی، دپکا پغه طریقه باندې حسن چې هغه ښایسته ده. صحیح ده؟ الله اکبر. ادفع باللتی، ابن عباس صاحب ویو چې غصه هم کړي بدعتي غصه هم کړي نو خیر دی، صبر څوکه صبر. عند الجهل وی الصبر عند الغضب، د غصې په وخت کې صبر کوه. والحلم عند الجهل، څوک د سره د جهالت کار کوي نو ته هم صبر کوه. والمکافات عند الاساءه، او چې چا د سره بیخي بدي وکړه بیا ته بدله ما غوښته چې خو زیاتې به نه کړي. صحیح ده که نه؟ د دې وجې نه وی په فی الآیت بیان اخلاق الحسنه، د آیات کې بیان د اخلاقو حسنه ده. وما شیء احب الی سفیهنا، شاعر وی کنه وما شیء احب الی سفیهنا اذا سب الکریم من الجواب متارکۃ السفیه بلا جواب اشد علی السفیه من الجواب. فرمایي کنه یو شی کمقل تا چې کمقل راولږي او د عزتمن سړي ته کنځلو کی نو د تخوا خدا ده چې د مولا جواب ورکړي د متکنځلو، ځکه هغه خو سم کمقل نه او چې دو ته کنځلو کړو چې د مو سزا څه کمقل کړ. هغه وي متارکۃ السفیه بلا جوابین، کمقل بغیر د جواب نه پرې دا صحیح را کنه. وې دا اشد علی السفیه من الجواب، په کمقل باندې د جواب نه دا چپ کېدل ډیر سخت لګي. چې کمقل ته جواب ور نه ک پوښوي کنه نو دا په ډیر سخت لګي چې خدای دې خیر کې څه به کوي دی وسه چې جواب دی ورکو خبره ختم شو کنه.
نو بیا وی په اذا الذی ناګانا غسړې چې په منستا کې ومندا کې دشمنی ده چې جواب دی ورنک او خدای وسره وکړه کان نو ولیون حمیم لکه چې دا ملګری دی خالص ملګری دی دوست دی مخلص ملګری بني خو کان لکه چې دی وما یلقا او نشي ورکېدل دا خاصلت مگر کسانو ته چې صبر کوونکي دی نو ور کول شي مگر خاوند دی سیل وای دا وای ما ځغنکا کچره ورسېږي تا تر شیطان نزغون څه وسوسه پنا غواړه په الله کنن الله دې ورودونکو او پویا بعضې دنه خدا الله نشپه د ورځ او نور او سپوږمۍ دا سجده مکوي نور ته ولا للقمر او نو سپوږمۍ ته ځکه سجود عبارت عن نهایت التعظیم سراج المنیر وی سجده وی ست وی سجده عبارت عن نهایت التعظیم دا عبارت ته د انتهایی تعظیم نه چې څوک د سړی انتهایی تعظیم کوي نو خپل سر و تچرته کیدی پزمکا کیدی وی وهو حق الخالق او دا د چا حق دی دا الله حق او شمس نه مراد پیغمبران دي پیغمبرانو ته سجده مکوي لا للقمر لګ روخانه دي سپوږمۍ ده کنه نو اولیاء تم سجده مکوي سجده کوي الله غزا ته چې دای پیدا کړی دي ان کنتم یا تعبدون کچره تاسو دغه الله بندگی کوي پاین استکبرو کچره دې تکبر وکا کسان چې په خوا درفستا کې دي تسبیح بیانې د الله د پارش پورز او املاس امون او دین ستړي کېږي بل دلیل باز دنه خدای الله نه دا انک تر لردا چې ته به وینې اسمه کې لرا خاشاتن اوچا خاشاتن من یا به ستن اوچا بای نو پایزان زلا کلا چې موږ را ور او په دې باندې وبو تازه شي ورابط او ډډ شي ګوګ شي ورابط ان الذي یقینا اغذات احیا چې دایره تازه کړی دا لمو یل موتا خامخا راجم دي کون کې دې مړو لرا یقینا الله له پریشبان قدرت والا ان الذين كنا كسان يلهدون چې کجروي کوي پاتور زمن کې لا يقون علينا پټ دي پمن باندې افا ما يلقى آیا غسو چې ورزول شي په ور کې خیر نو غره دي امن کا اغه سو یاتی امن یوم القیامه چراغ په امن په ورځ د قیامت دوه برابر دی وای اے معلوم اشه تم امر د پاره د تهدید عمل کوي سم چې خو خایو ولی انه بما تعملون بصیر یقینا الله پاک چې تاسو کوي لیدون کې ده ان الذين كفروا کنا کسان چې کوبره کړل به ذکر په قران باندې لما جاءهم هر کلا چې راغې دیتا و انه يعذبون مدارک وی يعذبون دیل بعذاب ورکول شي و انه لکتاب یقینا دا کتاب دی عزیز یوم نادادا چې دا چې کم دینو منیع دی عزیز من منیع من الشیطان لا یجد الیه سبیلا د شیطان نه من دی د شیطان وتسلار نشتا یا عزیز عزتمند دی کریم علی الله یا عزیز منیع من الباطل د باطل نه من دی عزیز زورور دی غالب دی په ټولو کتابونو باندې په ټولو کتابونو باندې الله الله آخری مسله ده کنه ټول کتابونو کې کې اختلاف ته نو آخری سرچشمه صدا قران دې هغه لولال شنو هغه کې اختلاف نشته د یو مولا کتابي یو سر کې به یو سوي نو دی بل سر کې بل سوي غریب دغه د انسان لیکل کتاب دی یو د الله لیکل د الله کتاب دی پوښوي د الله جوړ کړي کتاب دی نو هغه کې ټوله خبره یو شان سر نه تر اخیره پوری لا تیل باطلو نشرات دې ته دروغو من بین دې د مخکنا یو مطلب داره یا باطل نه مراد ناسخ دارنګ چې کوم داسو منسوخ کولې نشي چې کنه دا منسوخ شو دې په ځای باندې بل کتاب راوړي یا بل یو دسی کتاب پیدا شي چې د دوه حکم په منسوخ کی مخکې ردنا او نورستو ردنا تنزیل من حکیم حمید راتل لدی دا غزاد طرف ندی چې حکمت والا دی او استایل شه دی ما یقال لك تسلی نبی علیہ السلام ته نشي ویل کېدل تا الا ما قد قیل مگر هغه چې ویل شو پیغمبرانو ته هغه ته چا دروغجن ویل چا ته ساحر جادوګر ویل دا بتاته من قبل کما کستانا ان ربک یقینا نفس تعالی ذو مغفرت خاوند بخنه دی چې څوک یې مانی وذو عقاب الیم او خاوند عذاب دردناک دی چې نه مانی
دریم اعتراض او شبهه دا ده چې دی به ویل چې دا قرآن هم عربي دی او پیغمبر هم څه دی عربي دی، نو د دین معلومیږي چې دا د ځانه جوړ کړي. که چېرته دا قرآن د عربی نه علاوه په بله ژبه کې وي نو موږ به منلو. جواب یې دا دی چې بیا به تاسو ویلو ستاسو نه خو په یو کې هم څو خلاص نه دي، بیا به تاسو ویل چېرې پیغمبر عربي دی او قرآن عجمي دی، بیا به مې اعتراض کو دا څنګه چل دی، نو بیا هم نه منم. ولو جعلنا قرآنا کچری ګرځولو موږ دا قرآن عجمیان په عجمي زبان کې لقالو خامخا ویلو دی لولا فصلت ولې په تفصیل سره نه دی بیان شوی آیاتونه د دی اعجمیون چې دا کتاب عجمی دی او عربیون او پیغمبر څه دی عربي دی. قل یا پیغمبر هو للذین دا د پاره دا کسانو امن چې مؤمنان دي هدن هدایت دی و شفاء او علاج دی. یونس 57 کې تیر شوی علاجو، بنی اسرائیل 82 کې تیر شوی علاج دی. هغه کسان چې مان راوړي په وګونو د دې کې وقرون درواله دی وهو علیهم او دا قرآن په دای باندې عامه سبب دړونوالی ان د دې سبب دړونوالی به یا په دنیا کې دی ول لا یزيد من الله خساره نور مل تاوان سیوا کوي یا آخرت کې منا رضا ذکر فإن له معیشتا ځوان کا وناشر یوم القیامت یا ما بولګي دا کسان ینادونا आवाज بوکله شي د تام مکان بعید د زایلرینا ولقد اتینا موسی الكتاب سلورم اعتراض دی بدا کو چې دا قران کریم تا ته په دریش کاله کې راغله دی، نو دا د دینه پته لګي چې دا لګ لګ راځي نو ته جوړې لګ لګ د ځانه جوړې او به یې مونږ ته وي لګ لګ جوړې مونږ ته وي. جواب دا دی وای که په یو ځل لاغله نو موږ به منلې. جواب موسی ته په یو ځل ورکړو نو چا منل؟ ها دا خاصه تاسو باندې دي. موسی ته په یو ځل ورکړو ها نو چا منلو؟ ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو موسی علیہ السلام له کتاب فاختلف فيه نو اختلاف شو پای کې ولولا کلمه سبقت من ربک کچرنه فیصله وړاندې شوی در ربستانه لقد یا بینهما خامخا فیصله شوی په مانده دی کې وانهم لفی شک منه یقینا دی خامخا په شک دې دینا مرید په کامل شکی من عمل صالحان چا چې عمل کو نیک پیدا د ځان دا ومنسا او چا چې بدی وکلا پالیا نو بوجم په باندې دي او نه دې راستا پټه ظلم کوونکې په بندګانو الی رد المسا دلیل خاص الله ته واپس کولای شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات او نرا اوزی یوم وا من اکمامیا د خپل غونچونه وما تعمل من انسا او نه بار یو زنانا ولا تزو او نيزيږي الا بعلمه مگر په علم د الله عالم الغیب یا الله و یوم ینادیم اور چې الله بوازو کې دی ته نه شرکای څه شو زما شریکان و خو نه تاسو جوړ کړیو تاسو په ګمان کې چې کوم دی څه شو قالوا وای بدی اذننا کا منګه خبر درکو ته یا الله ما من من شهید چې نشته زمنګ نه گواه و ضلانهم ورک بشیر دینا چې دی راول من قبل مکه په دنیا کې وظن او دی با ګمانو کې مالو مما ایسو چې نشته د دې لپاره زائد اخلاص ای لاس عمل انسانو نشته کېږي انسان د غختلو د خیر نه خیرونه ډیر وړي نو د دې نشته کېږي نه مال دې اولاد دې صحت دې وای ما سو شرو بچره ورسیږي دلا شر نو پیا اوسونو دینا امید ای د الله د فضل او قنوت نه امید ای د رحمت د الله نه یا دا فرق شخه ځکه یا اوس او قنوت یو معنی نو فرق دا شو چې یا اوسونو نه امید ای د الله د فضل نه قنوت نه امید ای د الله د رحمت یا دویم مطلب دا دی چې یا اوسونو نا امید ای د الله نه او قنوت نا امید ای د خپل خدایانو نه یو طرف ته امید کار نه کوي الکه درېما معنا پیا اوسونو نا امید ای د دعا نه چې دا به قبول شي وې دعا مې نه قبليږي او قنوت نا امید ای په الله باندې بد بد ګمانونه کوي چې ولې الله زمانه قبلای
د خلکو دا قبله او زما دا نه قبله صحیح ده دا سينور معنی مشتا ولئن ذقناه کچره وسکو من په د باندې رحمت مینا د خپل طرفنا من بعد ذرا پس د zarar نه مساتو چې د تر رسیدلې یو هل یقولن خام خوای دی هاذا لی دا زما کمال زه کمالی سړی هاذا دا زما لپاره دی کمال زما وما ظن ساعه او زه ګمان کوم په قیامت باندې قائمتن قائمدون کی کزه واپس شم راکته مې ان لی یقینا زما لپاره بعد هغه سره الحسنا خامخا جنتی مال الله جنت راکوي ولا نبئن الذين خامخا ومنګه اخلاص خبر ورکو کسان لا چې کافران دي بما عملوا فغاشي دي کړي ولا نذيقنهم او خامخا بوزکو بدای باندې د عذاب سخنا و اذا نمنا للانسان کله چې منګه نام کو په انسان باندې ارزا نو د اعراض کی ونه اب جانبي او وړي په خپل اړه باندې و اذا مسو شر او کله چې ورسېږي د تشر په زو دعا ناریز خاوند دعاګانو پلنو به غټه غټه دعاګانی کوي ها نو مخکې ویل امید ده او وسوي دعاګانی کوي صحیح ده کنه داغي جوابداري چې کافر بردو قسم است یو هغه ده چې په وخت د zarar کې خ انکار کوي نو ناامیدي اول کافر هغه ده لکه کیشته کې بسوار شو نو لاول به چغي باباګانو بوتانو ته واله چې کار به ونشه وي وس د محمد خدای ته سو وای چغي هوا صحیح ده یا التنا امیدی د غیر الله ده او دلته امید د چانه دی د الله نه قل پیغمبر علیتم خبر راکئ ان کان من عند الله کچری دا قران د الله تر طرف نه ثم کفرتم به او بیا به تاسو کو پر کوي نو من ازل الستم ازول الناس تاسو به بلار نه اسو من ازلو سوق د گمراه دغه چانه هو پیش قاقم بعید چې هغه په اختلاف لري کې د حق نه سنوري آیاتنا زردا چې وبخایو دي تا خپل نه خې پیلا باقی پات را پږي و بیان پسیما او د دې په نفسونو کې حتا تر دې پوری اتا بیان لهم چې ښکار شي دی تا جداد حق او لم یکفی بربک آیا کافی نه دی رفستا انه علی کل شیء شهید چې الله دې پریشی باندې گواه الا خبردار انهم فی مریتین یقینا دې په شک کې دي مل لقاء ربهم د ملاقات دربنا الا خبردار انه بكل شیء محیط یقینا الله دې پریشی باندې آتا کوونکې امتیازات د صورت یو دادا چې صورت ممتازو په دې باندې چې مشرکان د قران ډیر زیات نفرت کوي وي مې اوري کنه خلک هم ته منع کوي دریم ذکر د اناد د عادیان او د سمودیانو چې خو ته خبره ښکارو بیا یې مو نه منله هدارنګي څلورم صورت ممتاز ده په ذکر د تفصیل او د پیدایش تسمکه او د اسمان او څلورم ممتاز ده په ذکر د طریقې د تبلیغ او دارنګه بل ممتاز ده پرد د سجدي غیر الله ته چې غیر الله ته سجده هغه چې کم دینو ناروا ده تفریح کوي بیا وایي مختصر تفریح پاوټین پاو باندې پوری ها پاو باندې بیا درس